बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व इन्नी लग़फ़्फ़ारुन लिमन ताब व आमन व अमिल सालिहन सुम्मा इह्तदा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अत्ताइबु हबीबुल्लाह। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़मा वाजिबुल एहतराम मुसलमानान रणो मशरानो कशरानो मियान्दो पंद मादल्लाह द किताबना दोदरी आयतुन तिलावत करल हमदारंगे द जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम द मुबारक अहादीसुना दो अहादीस मुबारक में अर्ज कर। ज़मा वाजिबुल एहतराम मुसलमानान नन जुमातुल मुबारक उरज़दा अफजल व बेहतरीन उरज़दा ज़स्ता सुड़ांदी यौसु खबरी मुख्तसरन अर्ज़ कवल वाड़ा। ज़का नन में तबियत बखबल टिक न दे और रोज़ जुम्मे दा चूँकि यौसु खबरी कवल पकार दी दुनिया दा जिंदगी दा रवान दा द उबो पशान मर्त शपे उरज़ लंडीगी। अब्दुर्रहमान बाबा फरमाई हम द उबो पशान तिराश उमर गोरा दुमर बस्ते नसीहत बदी दुनिया संची उबर रवानी दी द कशान द इंसान जिंदगी द इंसान जुन हम रवान दे और दा मर्ग यौ यकीनी चीज दे। मर्ग ही सूक इनकार कौन की निश्ता दासी खलक पदी दुनिया की मौजूद दी चावी द अल्लाह द ज़ात मुनकिर दी
الله نه مني خو د مرګ نه انکار هغوی هم نشي کولی. مرګ یو اتفاقی چیز دی، هر څوک یې مني او په هر چا باندې راتلونکی دی. نو چې یو یقیني چیز دی څه شک پکې نشته، نو د هغې دپاره تیاری پکار دی. دا زندگی الله د لهو العبد دپاره نه ده راکړې، دا زندگی الله د ټوکو دپاره نه ده راکړې، دا زندگی الله په عبثو کارونو کې تیرولو دپاره بسر کولو دپاره نه ده راکړې، بلکې د دې ژوند د دې زندګۍ یو مقصد الله موږ او تاسو ته ښودلی دی چې ستاسو د دې ژوند ستاسو د دې زندګۍ یو مقصد دی. دا ژوند دا زندگی ما یو مقصد دپاره درکړې ده چې هغه مقصد د الله بندگی کول دي، د الله عبادت کول دي. نو غفلت نه ده پکار خپل زندگی چې الله څه دپاره دا زندگی راکړې ده، دا ژوند یې راکړی دی، دا زندگی دا ژوند په هغه څیز کې بسر کول پکار دي، په هغه څیز کې تیرول پکار دي چې هغه د الله عبادت او بندگی کول دي. دا زندگی اصل کې الله دې دپاره راکړې ده. پاتې شو دنیا یو ضرورت دی، دنیا یو ضرورت دی. امام غزالی رحمه الله خپل بچی ته وصیت کوي، اعمل الدنیا بقدر مقامک فیها. اے بچوڑیا اعمل الدنیا، د دنیا د پاره دومره عمل کوه بقدر مقامک فیها، څومره چې ته په دې دنیا کې اوسېږې. نو دا دنیا د پاره دومره عمل کوه څومره چې په دنیا کې اوسېږې. نو دا خو د قرآن او احادیثو نه واضح ده چې دنیا کې زموږ او ستاسو پاتې کېدل ډېر لږ دي. الله قرآن کریم کې په خپله دې زندګۍ ته لږ فرمایلی دي، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اللہ تعالیٰ فرمائی نہ دے دا ژوند د دنیا مگر لږ څیز دی، الا قلیل، بیا وایي الا متاع الغرور، دا سامان د دوکې دی. شیطان درته دنیوي دا څیزونه ښایسته کوي، دا درته مزین کوي چې دا خو دومره ښایسته دی او دومره ښایسته دي. دنیا په دې اشیاو کې تا ته نقش او نگار پیدا کوي، اخرت نه دې غافله کوي، قبر نه دې غافله کوي. نو دا ډېره لږه زندګي ده. امام غزالی رحمه الله خپل بچوړي ته وایي اعمل الدنیا بقدر مقامک فیها. څومره ای بچوړیا چې ته په دنیا کې اوسېږې دومره عمل کوه. نو دنیا په قدر ضرورت ده، ځان له به حلال رزق هم تلاش کې، حلال رزق کسب به هم کې، خو نه دنیا پسې به داسې نه ورپسې کېږي چې د آخرت نه غافله شي، د قبر نه غافله شي، دومره به نه ورپسې کېږي. بیا امام غزالی رحمه الله خپل بچوړي ته وایي وعمل لآخرتک بقدر بقائک فیها. د آخرت دپاره بچوړیا دومره عمل کوه چې څومره به چې هلته همیشه اوسېږي. نو دنیا زندگی خو لږه ده، آخرت زندگی همیشه ده، ابدالآباد زندگی ده، نه ختمېدونکې زندگی ده. نو دا کړه کوشش محنت د هغې دپاره پکار دی. دا غزي تکلیفونه هم همیشه دي، دا غزي عذابونه هم همیشه دي، دا غزي سختۍ هم همیشه دي، دا غزي سزاګانې هم همیشه دي، دا غزي خوشحالۍ هم همیشه دي، دا غزي نعمتونه هم همیشه دي، دا غزي ځواني هم همیشه ده. ختمېږي نو
وعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها. اور بیا امام غزالی رحمہ اللہ فرمائی وعمل للہ بقدر حاجتك الیہ. اے بچڑیا دا اللہ پا خاطر تمرا عمل کوا سمرا شورتت محتاجی، سمرا شورتت محتاجی تمرا عمل کوا. وعمل للہ بقدر حاجتك الیہ. دا اللہ پا خاطر تمرا عمل کوا چی سمرا ورتت محتاجی. وعمل ته موږ او تاسو محتاج یو، ځکه عمل ذریعه ده د نجات، عمل ذریعه ده د کامیابی. انسان ته چې کامیابی میلاویږي په عمل باندې میلاویږي، په اعمال صالحو باندې انسان ته کامیابی میلاویږي، انسان ته نجات میلاویږي، د جهنم د ګندې نه به بچ کیږي. وعمل لله بقدر حاجتك الیه وعمل النار بقدر صبرك عليها. بے امام غزالی رحمہ اللہ فرمائے وعمل النار بقدر صبرك عليها. دا اور دا پارا دا جہنم دا پارا تمر عمل کوا سمر شداغی پا تکالیف باندے صبر کولے شے. یعنی گندہ عمل تمر کوا، ناکار عمل تمر کوا سمر شداغی پا تکالیف باندے صبر کولے شے. وس موږ جهنم لیدلې نه دی. ایمان زموږ استاد پښته چې جهنم شته جنت شته. او ایمان ګوره جدا چیز دی. جهنم سے معمولی عذاب، جهنم یو جیلخانه الله تیار کړی دا جیلیانو د پاره قیدیانو د پاره. او مشرکان کافران ناکار عمل کون کې دا د حقیق قیدیان هغه ته ورزي. او جهنم موږ او تاسو لیدل نه دي، دا هغه عذابونه موږ او تاسو لیدل نه دي. قران او حدیثو کې چې څه دي دا سچ دي، دا رښتیا دي، په دې کې خو ذره برابر شک نشته. تیارې ولا پکار دي که یو سړی وایي زه جهنم په عذابونو باندې په سختو باندې په سزاګانو باندې صبر کولای شم، نو دنیوي اور ته یو منټ 2 منټه کوته دي کوته سیده ته پته ونی. حالانکه پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي دي چې دنیا دا اور چې ده دا د جهنم د اور زره حصہ ده. یو بل روایت کې ورته او یایم حصہ فرمایي دي چې دنیا دا اور د جهنم د اور او یایم حصہ ده، یا دنیا دا اور د جهنم د اور زرم حصہ دا. چې ته زرم حصہ ته نشي ټینګېدی ته به زر حصو ته ټینګ شي. اصل مسله زموږ استادو د ایمان د ایمانونو ډېر زیات کمزوري. په پټو ایمان جوړ دی، په دکاندارۍ ایمان جوړ دی. آخرت چې کم کارونه دي په هغه کې موږ په خوله باندې هسې لګیا یو چې او جهنم شته، جهنم عذابونه شته، جهنم سختۍ شته، نور تیارې ولا نشته. یو تش د خولې منل دی او یو ولا تیارې کول پکار. نو کامیاب انسان هغه دی چې هغه لګیا دی د جهنم د اور نه د بچاو تیارې کوي په دې دنیا کې. شپه ورځ جاړي الله ته چې الله دغه کندې نه مې بچ کړي، یا الله دغه سختۍ نه، دغه عذابونو نه، دغه سزاګانو نه مې بچ کړي. هغه لګیا دی په دنیا کې جړا کوي، فریاد کوي. عزتمندو دنیوي دا زندگی اصل کی دا هغه زندگی د تیاری لپاره دا زندگی ده، دا الله العبد لپاره نه ده، دا په فضول او عبث کارونو کې تیرولو لپاره الله نه ده. نو ځکه امام غزالی رحمه الله خپل بچوړي ته وایي وعمل النار بقدر صبرك عليها. وعمل النار بقدر صبرك عليها. څومره چې د جهنم په تکالیفو باندې صبر کولی شي نو دومره د هغې دپاره عمل کوه، ګناهونه کوه. نو جهنم په اور باندې، جهنم په سختو او تکالیفو باندې صبر کول څه آسان کار نه دی. هر مسلمان له پکار دی چې د هغې نه د بچاو کوشش کوي،
د الله بندگی او د الله عبادت کوي ذکر کوي تلاوت کوي بیا پسې دعا غواړي چې الله دغه کندې نه مې بچ کړي په دنیا کې به موږ باندې معمولي غونډه کې سختی راشي موږ چغې پکارې وباسو موږ ته بیا الله یاد شي موږ ته بیا الله یاد شي خو چې کله راحت یې راته آرامي خوشحالي بیا الله زموږ نه هېري بیا په خپله هم د الله په نافرمانو کې لګیا یو بچي هم لګیا یي کور ټول خلق په نافرمانو د الله کې لګیا یي په شیغل معمولی غونډه کې جھٹکا الله راکړي معمولی غونډه کې جھٹکا بیا په جړه او په فریاد شروع شي چې الله دا سختی لري کا یا الله دا مصیبت لري کا یا الله دا پریشانی لري کا نو لوی پریشانی او لوی سختی هغه د قیامت د ورځې هغه سختی ده بیا جهنم چا د ټیکټ میلاو شي په ګس لاس کې دا جهنم ټیکټ به عمل نامه ولا ورکړي تباہی دغه د تباہی علامه ده دغه انسان تباہ شو نو په دنیا کې په سچ توبه وستر پکار توبه ډیر بهترین چیز دی خو په سچ وستر پکار دی توبه معنی دا لفظي او لغوي معنی ګناه پرې خودل ګناه نه واپس کېدل رجوع کول په اصطلاح د قرآن او حدیث کې توبه ویل کېږي دیتا چې ته په کړې شوي ګناه باندې پیمانه خفه چې دا مې څه وکړو الله مې ناراضه کو د الله نافرمانی مې وکړه او آینده د پاره دا کلک عزم او اراده وکړي چې دا ګناه به بیا نه کوم او په جواب باندې لګیا استغفار کوي استغفر الله دې ته ویل کېږي توبه دا نه چې موږ تاسو وګونو نو بس دا توبه ده نو چا چې یقینا داسې توبه وویسته چې دغه درې شرایط پکې وي کړی شوي ګناه باندې دې خفه دی ناراضه دی آینده د پاره د کلک عزم او اراده وکړه چې دا ګناه به بیا نه کوم په ژبه باندې دې لګیا دی استغفار کوي استغفر الله نو یقینا چې د عملنامه د ګناهونو نه صفا کیږي او دا خبره هم پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم کړی دا پیغمبر مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب من الذنب كمن لا ذنب له توبه استونکي د ګناه نه تاسو ګرځي لکه چې اړو د ګناه کړي نه وي لکه اړو چې د ګناه کړي نه وي دا علماء کرام فرمایي څوک چې د ګناه نه سچ توبه وباسي رښتینی توبه وباسي دا د عمل نامه د ګناهونو نه داسې صفا کېږي لکه څرنګه چې هغې د ویښتونه صفا او دا یقیني خبره ده خو توبه چې توبه وباسي دا توبه بیا توبه وي انسان کمزور دی خلق الانسان ضعیفا بیا د پوخ عزم او ارادي باوجود ستنه بیا ګناه وشي بیا توبه وباسي ان ربک واسع المغفره الله فرمای ان ربک واسع المغفره یقینا رب استا پیغمبره ډیر فراغ مغفرت والا دی تا کلک عزم او ارادي باوجود توبه دی وسته د ګناه نه بیا درنه ګناه وشي بیا توبه وباسه بیا درنه ګناه وشي بیا توبه وباسه الله ډیر فراغ مغفرت والا دی په دې باندې اوږده واقعات علماء او احادیث کې هم راځي ذکر کړي دي بهرحال د دې اداغي بیانولو ټیم اوس نشته یو حدیث مبارک کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي بنده دومره ګناهونه وکي د ځمکې نه واغله تر اسمان کینارو پورې دا ګناهونه ورسي د ځمکې نه واغله تر اسمان کینارو پورې دا ګناهونه ورسي او دا خلا ډکه شي د ځمکې او د اسمان په منځ کې او بنده الله ته خلوازه کی الله ته جړاو فریاد شروع کی توبه وباسي الله ته
دا تمام گناهونه بخي تمام گناهونه د معاف کوي یو بل حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي بنده دومره گناهونه وکي د سمندر د زګ برابر د سمندر د زګ نه زیات او بیا الله ته جړه او فریاد وکي توبه وباسي الله دته دا چې څومره گناهونه د کړی دي الله دته بخنه کوي دته مغفرت کوي ان ربک واسع المغفره الله ډېر فراخ مغفرت والا دی ډېر وسیع مغفرت والا دی دا نافرمان بندگان مونږ یو مونږ ګناهونو کې هم مبتلا یو په ګناهونو کې هم لطفت یو او توبه هم نه وباسو یو بنده ګناهونه هم کوي توبه هم نه وباسي دته ویل کېږي اصرار کوونکې په ګناه بیا خپل ګناه باندې اصرار کوونکې دی بار بار لګیا دی ګناهونو کې مبتلا دی ګناهونه کوي او توبه د الله په دربار کې نه وباسي دی په ګناه باندې اصرار کوونکی دی داسې کس ته ګوره الله بیا بخښنه نه کوي د داسې کس بخښنه د الله په دربار کې بیا نه کېږي ګوره دا خبره یاد ساتئ ګناهونه ګناهګار موږ او تاسو ټول یو څوک زیات ګناهګار دی څوک لږ ګناهګار دی د چا ګناهونه زیات دي د چا ګناهونه کم دي هیڅوک پاک نشته سوا د انبیاء کرامونه انبیاء کرام قبل النبوت بعد النبوت پیغمبرین مخکې او وروستو د ګناهونو معصوم دي پاک دي نور موږ او تاسو ټول په ګناهونو کې لګ څوک زیات ګناهګار دی څوک کم ګناهګار دی توبه ضروری ده توبه الله ته جړه فریاد پکار دی توبه پکار ده چې ای الله بل در نشته یا الله ګناهګار زیم خو بندستا یا الله ما ته بخنه وکا یا الله زما ګناهونه وبخا پس سچ چې تو توبه وباسي قران کریم کې الله فرمایي ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا چاچی ناکار عملو کو او يظلم نفسه یا ظلم یو کړو په خپل ځان باندې نو دا ګناه کول چې دا په ځان باندې ظلم دی ځکه یو بنده چې ګناه کوي سزا به دته میلاوي دی په خپل په ځان ظالم دی او یظلم نفسه بیا الله فرمایي ثم یستغفر الله بیا دې طلب د بخښنې کوي د الله نه ګناه وکي په ځان ظلم وکي بیا طلب د بخښنې کوي د الله نه یعنی توبه وباسي یجد الله غفور رحیم الله فرمایي دی با بیمو مال را زیاد توبه قبلون کے اور رحم کون کی زبدتا دادا توبه بزا قبلوم او بدا بانی با رحم کو دادا با بخنه کو بیا سورہ فرقان کے اللہ فرمائی الا من تاب و آمنا و عمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا مگر هغه څوک چې توبه وباسي او ایمان راوړي او عمل کوي عمل نیک فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الله فرمایي دغه خلق چې دي د دې ګناهونه به الله جل جلاله په نیکو باندې بدل کړي د دې ګناهونه په دمل نامې نه وران کړی شي د هغې په ځای باندې به نیکۍ ولیکلی شي څوک چې سچه توبه وباسي یعنی مشرک د خپل شرک نه توبه وباسي زانی د خپل زناګارۍ نه توبه وباسي دارنګې هر ګناه کوونکي د خپل ګناه نه توبه وباسي او ایمان راوړي او عملو کې عمل نیک الله فرمایي الله جل جلاله به دغه خلقو ګناهونه چې دغه په نیکو باندې بدل کړي فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات وکان الله غفورا رحیما او دی الله تعالی ډیر زیات بخنه کوونکی او رحم کوونکی والله ډیر زیات بخنه کوونکی رحم کوونکی دی الله په دربار کې توبه استل پکار چې الله بل در نشتا د یو در دی الله معاف کوونکی ته یا الله ته معاف کوونکی بل څوک معاف کول والا نشته یا الله مونږ ګناهګار یو الله توبه وباسو د خپل ګناهونو یا الله په موږ باندې رحم وکړه زموږ ګناهونه په نیکو باندې بدل کړه
हर बंदर पकार दी दा दुआ द अल्लाह पर दरबार की होती इज्जतमंद अल्लाह पाक दी पदे खबर हो द अमल तोफी अपना असल चीज़ अमल ने मरई में ढेर अजियत खराब हो